اوس سجده ساوا ده په منځ کې په کومو صورتونو کې واجبي د دې اصول دي دوه آسان ترک د واجبو او تاخیر د فرضو کم سیزونه چې په منځ کې واجب دي او هغه ترک شو مثلا په وترو کې دعا قنوت چې دی دا واجب دی ته د الله اکبر په ځای رکوع ته لاړې نو رکوع نه به بیا قیام ته نه ځې او نه به دعا قنوت اللهم انه وې نیغ به سجدې ته لاړ شي دعا قنوت به پرېږدي او آخر کې به سجده ساوه وکړي یا قاعده اوله واجب ده ته دویم رکعت نه چې راپاسې دي کېنه ناستې ولاړې ته پاسې دي ولاړې کې بیا دوه صورت دي که ته ولاړې ته نږدې وي نو کېنې به نه او که ته ناستې ته نږدې وي نو کېنې به او اتحیات به ووایې او که ولاړې ته نږدې وي نو کېنې به نه قاعده به پرېږدي او آخر کې به سجده ساوه نو د واجب د ترک په صورت کې به سجده ساوه واجب شي او که فرضو کې تاخیر راغی فرضو کې مثلا آخره قاعده فرض ده عزیزانو په دې ګریوان کې لږ سوچ وکړئ چې موږ سره پیدایو موږ ته څه کول پکار دي او موږ څه کول لګیایو او زموږ انجام به څه زو به کوم طرف ته نو قرآن سره رابطه او تعلق پیدا کړئ کوشش کوئ چې څه کار د دنیا کوئ چې د قرآن مطابق وي او د مرګ نه وروسته دا قرآن هم په کار راشي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین پیغمبر چې د معراج په شپه جنت ته لاړو جنت کی ګوري را ګوري پدې کې او چمکو شو رسول الله صلی الله علیه وسلم حیران شو چې جوړ د خدای د نور تجلی وشو جبريل وی تجلی نه دا پاس جنای چې ولاړه د دینه ته چلو شو و جنای ته چل دیو کو څوک ویز په دې جنت کې د دو امت له چې کمی هوري خدای پیدا کړی دي داغي نوکر یما و دارنا د څه شي وشوا و دارنا د دې وشو چې ما دا سردار ولیدو نو مسکای شوم لمه خوشحال شو نو په مسکیتوب زما د غاخونو هغه چمک پتا سو پریوتو نو زکه پیت ورخطا شوی چې جون نور تجلی دا جبريل ورته وی چې محبوبا د نوکر د غاخونو چمکی چې ټول جنت رڼا کوي چې مالک به څنګه خستوي دیکھو ګورئ بیا د دنیا د خزو چې د چا بنوټي حسن له داغه نخره ته پورته کې تابعدار ته جی حضور ورته ته او د جنت د خزو چې د چا حسن په فطری وي نو د اهدنا الصراط المستقیم درخواست منظوری ده هدى للمتقین تاسو خیال راغی جی نو ته چې په موږ کې اهدنا الصراط المستقیم وې او بیا قرآن د ځان هدایت نه ګڼي نو معلومیږي دا چې تا خدای ته درخواست په دروغو کړو نو ستا موږ دروغ شو چې موږ د دروغ شو نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے قرآن کے بعد قیامت کے بعد ټول منځونه ستاره ټول کړی شي او په دې مخ بدرويشته شي چې تا ما نه هدایت غوښته ما هدایت درلېګلو په منځ کې بده هدایت څه کوي
ما درلېږلی او تا پې عمل نه و کړی معلومیږي دا چې تا دا مونځ په دروغه کړی دا مونځونه د خپل سنبال کا او ملائکو ته به وایي چې ویني صحیح او په دې مرای کې زولنې ور واچوي او جهنم ته روان. دا قیم الصلاة حکم چراغ نو د پیغمبر عمل شروع شو. مثلا سحر 2 رکعات فرض 2 سنت ماسپخین 10 رکعاتا مازیگر 4 ماخام 15 ماسخوتن 9 د پیغمبر عمل دا شروع او هغه نه بعد کم خلق بچ نو وارد مسلمانانو اغی تبا قولی طور پیغمبر دا درس کول لکه 13 جمعه ما تاسو ته ویلو چې په مدینه منوره کې اصحاب الصفه چې دا 400 کسان دا طالبان او د دې لوی مدرس چې او آغا رسول الله صلی الله علیه وسلم د طالبانو با احکامات د دین چې دی هغه د پیغمبر نزد کول دا شی ډیر زیات مشکل نو د موز متعلق یو ابتدا د اسلام او یو بیا انتها د اسلام. ابتدا د اسلام کې به چې سړی په مونځ باندې پیغمبر ودرولو نو هغه وخت کې به اغي داوی چې صاحب دا خو ډیر ګران کار دی اوس نیغ به ولاړې نه به اخوا ګورې نه به دې خوا ګورې نه به خبرې کې نه به سلام کې نه به وعلیک کې دا خو ډیر ګران کار دی. حضور صلی الله علیه وسلم وقتی طور مصلحتن اغی ته دا اجازت مکو چې تاسو کا ساختخ کوي نو بیا خیر دی دې سره سن کی